نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو نن به موږ د لوی اختر د مونځ په باره کې خبره کوو چې څنګه به تاسو د لوی اختر مونځ کوئ. بعض حضرات داسې دي چې هغه ډیر زیات پریشانه وي، نیت نه ورځي. نو عزتمندو د پریشانه کولو ضرورت نشته. که بالفرض تاسو ته د نیت طریقه درځي نو تاسو د کور نه د څه په نیت سره راوتئ او د دې په نیت په ذریعه سره د دې وجه نه تاسو د کور نه راوتئ چې لوی اختر مونځ کوئ. چې صرف تاسو په زړه کې دا نیت وي ستاسو دپاره دا کافي ده. خو بعض حضرات داسې دي هغه وایي چې ما په خولې سره د الفاظ نه ویلي نو زما زړه ته تلقین نه کېږي. نو تاسو ته شارټ انداز کې زه طریقه ښیم چې کله تاسو د کور نه روزئ نو د څه په نیت سره روزئ. د لوی اختر د مونځ د نیت په حوالې سره روزئ چې هغه مونځ تاسو ادا کوئ. بیا دا د لوی اختر مونځ چې تاسو کوئ دې کې څو تکبیرات زاید وي، شپږ تکبیرات زاید وي. چا پسې یې کوئ؟ امام پسې یې کوئ. کم طرف ته مخ وي نو د قبلې طرف ته مخ وي. عمده الفاظ دي په پښتو کې ویل دي چې نیت کوم د زړه د خلاصه د لوی اختر مونځ کوم سره د شپږ تکبیراتو زاید خاص امام پسې مخ مې د کعبې شریفې په لوري الله اکبر. چې کله تاسو امام سره الله اکبر وکئ بیا به سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدک ولا اله غیرک ووایئ. دې نه بعد به تاسو 3 تکبیرات کوئ. پهلنی تکبیر چې وکئ الله اکبر نو لاس به هم ځوړند وي. دویم تکبیر چې کوئ الله اکبر نو بیا به هم لاس ځوړند وي. خو چې دریم تکبیر تاسو کوئ نو تاسو به لاس وتړئ، یعنی الله اکبر سره به تاسو لاس وتړئ. بیا به دې نه بعد اعوذ بالله بسم الله به امام وی الحمدلله او سورت په وی نو دا رکعت په اخرت ورسیږي. بیا چې دویم رکعت ته راپاسیږي امام بسم الله الحمدلله او سورت وی. سورت نه بعد به ډایرک رکوع ته نه ځئ بلکې دې نه بعد به بیا 3 تکبیرات وي. پهلنی تکبیر چې وکي الله اکبر نو لاس به ځوړند وي. دویم تکبیر چې وکي بیا به هم لاس ځوړند وي. دریم تکبیر چې وکي بیا به هم لاس ځوړند وي. خو څلورم تکبیر ته به تاسو لاس نه اوچتوئ بلکې ډایرک رکوع ته به ځئ. همدارنګې به بیا دویم رکعت سرته